زکات په شکل کې خورم ته مردار پروت خدای له یا الله تواړه جنتونه نه خدای بیړی غرقه کې د کور وران دا پلیت مردار دا پودری دا شرابی دا غل دا ډاکو دا د قوم او د ملک ټیکو خوړلو والا پودرو په پیسو کې چې ته زکات وباسې او ما ته راکې په دغه پیسو به تازه وبخلې شو وای شراب نن اعلی شراب ستا په قبایلو کې خرڅيږي ورشي جمرود او دره دای ډیپو دی لوړګي نه خبر نه ډیپو دی دا شراب خرڅون کې پلیت چې مردار شي او صاحبان راغلي دي دوا وکړه چې خدای به بخي ما خان زه چلار شم درې ته دوا وکړه چې خدای به ورته دعا وکړي چې الله پسلور بولی کې قبر د لړمان او تنور کې قبر د اور تنور کې دا د قوم او د ملک او د ملت دشمن ستاسقات ما په زندګۍ کې سقاتونه او زکاتونه د چانه دی غستی په زندګۍ کې مزدوری میں کړه دا تجارت میں کړه محنت میں کړه ترنه پورې کوم توکړی برید ګرځم والله کید زیاولک دغه بوره خزه پروا ملرم محنت کو زه چې خپل روټه خورم ستا څه پروا کوم ستا د خیبر یو څو مالدار دي ماته ویجی مونږ له په نظر نه ګورم زه ستا څه پروا نه د روټه تمدار دي نه د جامو دي نه د پیسو دي نه د صادر دي نه زتا لولی برازم رحمان بابا تا اورنگزیب بادشاہ ہوئی چې کله کله زما دربار ترازا هغه وې ز ویاو ورته نل پترخ کې میں جانال پلاس کې میں جان دے نل پترخ کې میں جانال پلاس کې میں جان دے زکا اورنگ د زمانے زما غلام دے اورنگزیب بادشاہ زد محمد رسول اللہ تصویر پترخ کے گرزوم پزڑ کے گرزوم او د مایو جام پلاس کے گرزوم اورنگزیبا واللہ زتا خپل غلام گنما نو غلام چریم گویا کی قربان آقا غلام تا نرازی تا زما غلامی زبا ولی تا ترازی نو عزیزانو عرض میں داو چی غوگونا کلاو کئی غوگونا کلاو کئی ننستا پا ملکے سمرا فتنے او فساد چے منگا خلقو پا دے قوم کے دے دین پناما چولے دے دمرا فساد او فتنے پا مقدس مقبل دے کی نشتی منگا چولے تاسو قوم منگم دے دین پرنگ کے دوکا کو منگا ستادا قیدہ دا چی کدی بجلی گر مولالا میں تصور نکڑا نو جوړ زغر کې دا څه وایي چې قربان دې شمه داونه به منو به دلته یو بزرګ مونږ زره ناستو نو یو دریوال دا تیراواله پریدره هغه 15 روپۍ ورکې چې قربان دې شم صاحب داونه به منو بس یا الله دا کامیاب کا خدای دا کامیاب کا او چې هغه پرې دی لارو لاس مې ولا تاو کو 15 روپۍ مې ته واغست ماته ما خدای دې خونه ورانه که ماته وي
مال پریدم دینا بعد 3 روپو مټی راغوښته او 2 روپو چای مال عزیز زماو پیسې تعالی درکې دا خدای لا پریدي ورکه موږ لا خو نه مرانه کړ کلاو وګونه کوي کلاو د دین پرنګ نن خلق وای چې دیوبند علما چې دي دا اولیاء نه مني بزرگان نه مني پیران نه مني ٹھیک ده د دیوبند علما اولیاء نه مني بزرگان نه مني پیران نه مني په کلاو وګونو بیا واوره کم عالم چې اولیاء نه مني بزرگان نه مني کرامت د اولیاء نه مني هغه عالم مسلمان هم نه دی خبر خلاص شو اوس کدا چې څوک بیا راغی دا د طاهر القادری خبر وکړه طاهر القادری مادری نشتا دا سوچا سمجھ سکیم دے د ضیاء الحق دا د پیرنګیانو شاګرد دی پیرنګي اصول داو چې قوم جنگوا او حکومت کوا دا د پیرنګي اصول چې قوم جنگوا او حکومت کوا ضیاء الحق شیعہ سنی فساد دیوبندی بریلی فساد دا ضیاء الحق قصدن جوړ کړي دي چې دا قوم او مليان او پیران سرنختی وي چې ماته مخه نه زما په خبرو پوهیږي د دیوبند علما په خدای قسم چې ژوندۍ اولیاء مولانا اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه د زمکه په سربا د اشرف علی عمر ولی پیدا نشي داغه یو کرامت درته وای د پیرانو روټي خلاص مليان پیدا کړي روټي خلاص کنه جی ناغیرا پاسې جوړونو کرامت دا د رحمتونو ډېره نه پرانه ماخا کرامت زدا ته کرامت خو اول تاسو پیژنئ نه معجزه پیژنئ نه بیا معجزه او کرامت کې فرق پیژنئ نه چې معجزه څه ته وایي او کرامت څه ته وایي راشي کنه تاسو د لوړګي خلق کم از کم دا بازار سره جوخت شي لوی عالم تاسو په دې جمعات کې خطیب او امام دی لوی عالم خدای بندگانو قبل وخت وزګار نه د شپې خوزګار یې دا فرقونه خو تزده کوي کنه چې معجزه څه ته وایي پیغمبر څه ته وایي رسول څه ته وایي نبی څه ته وایي کتاب څه ته وایي قرآن څه ته وایي بیا قرآن ته قرآن ولې وایي دا فرق درځي خو سره نو سپټکې یعنی دغه په څومره خواري کړي پټه اول جوړه کړي دا بیا استری کړي دا بیا داسې غوړ انګه دا څه په غم اخته چې ته پټه دې جوړه کړي دا چې دغه ښکارما ما ته چاوي دارو مال خو بس به تکلیف شه ده دغه سیراتاو کا سرنا کومز وخراغه مصالحه دا وی غوړاوا کم خلاص کی منزل بو سب او چې کته کنه جی پټکه دیکھو ګوره کرامت درته وایم د دیوبندي علما مولانا اشرف علی لیکلی چې یو بزرگ لبل سره راغی ورته وی چې د قبر حال با څنګه راته معلومیږي چې قبر کې لاندې څه کی ا بزرگ ورته ویل چې بچیا کسورز پس زمر شوما
نو په قبر کې لاندې په لحد کې ما سره قلم او کاغذ کېده. څه شرع سره کېده؟ او 3 ورځې پس بیا راشه